روان نسل باندې ډېر نظر وساتئ ډېر فتنو کې دا راګي دوی ته ګناه نشته دا یا ساتئ دونه غټو فتنو کې دوی راګیر چې دوی له چل نه ورځي چې موږ سو تاسو ګورئ دا هلکان په دې موټر سایکلو باندې په دې یو پایه باندې داسې په هوا دا د هر نوجوان یو فطرت دی او د ده یو جذبه ده او یو شوق دی چې زه څه وکړم اوس څه وکړم خو داسې کار وکړه چې د فایدې خو وي که نه د نقصان کار ولې نه اوس خامخا دا کار دوی کوي او د مور او پلار توجه نشته دې طرف ته شپه او ورځ موبایل ته ګوري مور او پلار تپوس نه کوي چې دا بچي په دې موبایل کې څه او دا اوس پکې بعضې ګیمونه داسې راغلي دي عزتونه هغه علما وایي توبه وباسته باسې استغفار وکړئ دا مه کوئ موږ ته هېڅ پته نشته موږ مشران دا موږ له موبایلو چل نه راځي نو موږ چې څنګه یو موږ وایو دا بچي به هم زموږ دغسې حالات کې دغسې نه ده په دوی باندې کلک نظر وساتئ کلک موږ په جینۍ نظر ساتي په جینکو نظر مه ساتئ الحمدلله هغه کورونو کې پرده کې ناست دي زموږ د پښتنو معاشره ده هېڅ غم مه کوئ د دې هلکانو نوجوانانو غم په دوی کلک نظر ساتئ دا خپل آخرت هم تباه کوي او ستاسو آخرت هم تباه کوي او په دنیا کې هم دغه غټ غټ غمونه بدلوي حالات داسې روان دي عزتمندو ډېر نازک حالات د دې وجې نه خلاصې په دقه کې چې په دوی باندې کلک نظر وساتي بېغوره کې او د دوی زیات وخت چې دی هغه په جومات کې تېر شي سکول او کالج ته ځي چې دا باقي دي چې دوی جومات ته راغلي الحمدلله زموږ علما کرامو دا خواري او محنت کړی چې هر جومات کې ورته مدرسه جوړه کړې چې دوی مدرسې ته نه ځي بس چې جومات ته راځي نو چې دا نیمه ورځ د دوی په جومات کې چې نیمه په سکول کې نیمه په جومات کې انشاءالله ماښامه پورې به دې دومره ستړي چې بس بیا به دې پبجي نه ګوري بیا به دې بېغمه اوبه کېږي نو په دوی باندې کلک نظر وساتئ خپل ځان ته حفاظت وکړئ د دنیا د بچو حفاظت وشي عزتمندو دا د کامیابي ده الله دې مال د عمل کولو توفیق راکړي الله تاسو له امين لږې خبرې وکړئ لږې خبرې به ډېرې کړې زه خپله ماښام وروسته یو بیان او بیان خو دا تګ مو پسې ستړي نو په دې لږو خبرو دی الله عمل توفیق راکړي دا ډېرې ما خپله تقریر چلم نه راځي داسې یو څو خبرې د دې علماء کرامو په مخکې به یې دلي وه الله دې زما ټول ګناهونه معاف کړي او دا ډېرې دي الله زما خطا معاف کړي و دعا په جواب باندې